نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا دلیل کے ساتھ وضاحت۔ جی ہاں، نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے نا وہ دفن کے بعد ہے، دفن سے پہلے نہیں ہے۔ کیوں؟ میں وجہ دیتا ہوں۔ نماز جنازہ پڑھیں یہ حضور پاک نے بتایا ہے، سونے کی دعا پڑھیں حضور نے بتائی ہے، اٹھنے کی دعا پڑھیں حضور۔ ابھی میں پوچھوں نا سونے کی دعا کون سی ہے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، سارے کو آندھی ہے نہیں آندھی؟ پھر تو ہلایا پتہ آندھی ہے کوئی نہیں آگے۔ اٹھنے کی کیا؟ علماء کو تو آتی ہے۔ اٹھنے کی کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا۔ واش روم جانے کی اللہ کہہ رہی ہاں انی اعوذ بک من الخبث، نکلنے کی غفرانک الحمدللہ ہو گئی، گھر جانے کی، گھر آنے کی دعائیں ہیں، مسجد جانے کی، نکلنے کی ہے۔ حضور نے لفظ بتائے ہیں نا، جنازے کے بعد فوراً جو دعا مانگتے ہیں ان سے لڑے نہیں، ایک ہی سوال کہیں، انہیں کہ میرے بھائی وہ کون سی دعا حضور نے مانگی ہے وہ لفظ بتا دے، ہم مانگنا شروع کر دیں۔ وہ اللہ ہمیں قیامت تک لفظ نہ ڈسے سے، وہ ایک کو جواب ہے دعا منگو چاہتے گناہ کیڑا ہے۔ میں کہ فجر دے وی د جنازې د مون نه پس دعا غوښتل ځکه بدعت دی چې دا منقول نه ده، نه د صحابو نه، نه د حضور پاک نه، او نه د تابعینو تبع تابعینو نه منقول نه ده، نو لہذا د جنازې د مون نه پس دعا غوښتل دا بدعت دی۔ نو اول نمبر چې د کم منځونو نه پس دعا منقول نه ده نو تاسو هم وایئ دا بدعت دی، ځکه بدعت دی چې حضور مبارک او صحابه او تابعین او تبع تابعینو نه منقول نه ده، نو بیا خو د اخترونو د منځ نه پسم دعا غوښتل دا منقوله نه ده۔ د اختر د منځ نه پس دعا نبی علیہ السلام نه ثابت نه ده، صحابه کرامو نه ثابت نه ده، تابعین او تبع تابعینو نه ثابت نه ده، نو د اختر د منځ نه پس هم دعا منقول نشوه، نو او منقول چې نه ده نو فتاوا دارالعلوم دیوبند هم وایي د اخترونو د مونځ نه پس دعا غوښتل منقول نه ده۔ هشت زیور د اشرف علي تانوي صاحب هم لیکلي چې د اخترونو د مونځ نه پس دعا منقول نه ده، خو وی مسنون ده، خو وی د اختر د مونځ نه پس دعا منقول نه ده خو مسنون ده، ځکه مسنون ده چې د مطلقي منځونو نه پس دعا غوښتل دا مسنون ده، د مطلقی منځونو نه پس دعا غوښتل دا مسنون ده، ځکه چې د اختر دا منځم په دغه منځونو کې داخل دی، نو د اختر د منځ نه پس دعا خو منقول نه ده خو مسنون ده، ځکه چې زمونږ اکابرینو کړې ده۔ نو زه وایم عجیبه غونته قانون دی او ضابطه ده ستاسو چې د منځونو نه پس دعا غوښتل دا مسنون دي، نو د اختر د منځ نه پس دعا منقول نه ده خو مطلقي منځ کې خو د اختر منځ هم داخل دی، نو مسنون ده ځکه زمونږ کابرینو کړې ده۔ نو زه وایم د جنازې دا منځ دی که نه دی؟ په دغه مطلقي منځونو کې د جنازې منځ داخل دی او که خارج دی؟ که وی خارج دی چا ته خارج کړی؟ د جنازې د منځ نه پس ته وی دعا منقول نه ده نو ځکه بدعت ده، د اختر د منځ نه پس هم دعا منقول نه ده، هلته ولې سنت ده؟ هلته منقول نه ده د اختر په منځ نه پس، د جنازې د منځ نه پس هم منقول نه ده، هلته مسنون ده، ځکه د اختر منځ په منځونو کې داخل دی، دلته کې منقول نه ده، نو دا بدعت دی، ځکه د جنازې دا منځ په منځونو کې داخل نه دی، چا خارج کړی دی؟ هلته منقول نه ده دلته منقول نه ده، هلته سنت ده دلته بدعت دی۔ وجه دا ده چې هلته ستاسو اکابرینو د اختر د منځ نه پس دعا کړې ده، نو ستا اکابرین چې یو کار وکړي هغې ته ته سنت وی، دلته چې ستا اکابرینو نه ده کړې نو دا بیا بدعت دی۔ عجیبه غونته کې انصاف دی، د اختر د منځ نه پس هم دعا منقول نه ده، د جنازې د منځ نه پس هم دعا منقول نه ده، هلته منقول نه ده مسنون ده، دلته منقول نه ده بدعت ده، ولې هلته کابرینو کړې ده ستاسو نو هغه ځکه سنت ده، دلته کې نه ده کړې ده ځکه بدعت ده۔ عجیبه انصاف دا د اهل دیابنو د هغه ګڼ شمېرو تضاداتو نه یو بدترین تضاد دا دی چې جنازه منځ د نورو منځونو نه خارج کو، د جنازې د منځ نه پس دعا منقول نه ده، د اختر د منځ نه پس دعا منقول نه ده،
الته مسنون ده دلته کې بدعت تا عجیبه انصاف. او بیا د جنازې د مون نه پس چې کم د فقهاو عبارتونه دی پیش کړي چې لا یقوم بالدعاء بعد صلاه الجنازه، چې جنازې د مون نه پس دعا د پاره مودريږي. نو دا خو مونږ مو د جنازې د مون نه پس دعا د پاره مودريږي صفونه وران کې په خپل ځای باندې کینه او خاص کر د میت د پاره او عموما د عام ټول مؤمنانو مسلمانانو د پاره د رب ذوالجلال په دربار کې دعا غواړي. دا خو مونږ وایو د جنازې د مون نه پس چې دعا ته ودرېږي هغه ستاسو خلک ودرېږي. د چا مالدار کورنۍ کې غم وشي کس پکې مړ شي نو بیا تاسو په ولاړه باندې د هغه دپاره دعا غواړئ، نو دا رد په تاسو باندې دی، په مونږ باندې نه دی. هر چې هغه صورت دی چې صفونه وران کی خلک په خپل ځای باندې کینی او د دې میت دپاره دعا وغواړي، نو دا یو جایز یو مستحب او یو درست عمل دی. او فتاوا رضویه کې په دې باندې طویل بحث دی. دغه رنګه دی صورت ته چې جنازې د مون نه پس صفونه وران کې په خپل ځینو باندې کینې، دا یو جایز او مستحب او درست عمل دی. نو د ستاسو خپل کتابونو په دې باندې د جواز فتوی ورکړي، فتاوا فریدیه جلد اول کې شته وغیرہ نور ډیرو کتابونو کې شته. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو لا قرآن حدیث باندې صحیح معنو کې د پویا او بیا پورا د عمل کولو توفیق